أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ یونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 9 آیات نمبر 83 84 85 86 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. دینه مخکې چې نو هغه د حضرت موسی علیه السلام د قصې او د هغه د قوم تذکره وه. د رکوع کې بس هم دغه قصه چې نو هغې ذکر کېږي. کله چې موسی علیه السلام رالو او فرعون او قبطیانو له دعوت ورکړلو، بیا موسی علیه السلام نه دوی طلب د معجزې وکړو. موسی علیه السلام ورته معجزه هم پیش کړله. بیا د هغې سره موږ ویلي ول چې کوم د هغوی فرعون ویلو چې تاسو ساحران راولئ، نو هر تقریبا بعضې روایتونو کې چې نو 40 دي، بعضې کې 72 دي، بعضې کې 100 خوا شی چې دی نو هغې لیکلی دي. خو که 72,000 چې دی نو هغه هم واخیستلی شي چې 72,000 چې دی نو هغه ساحران ولو، او د هر ساحر او جادوګر سره چې دی نو یوه لخته او یو رسۍ ورسره وه. نو 72 له چې په دو کې ضرب ورکړي نو 1,44,000 چې دی نو هغه ماران وشول د هغوی سره. اوس چې کله دوی دغه پیش کړلو نو ټولو خلکو چې نو هغه دغه وی فرعون زنده‌باد، د هغه چې نو هغه نارې شروع شولې. نو چې کله دغه وشولې موسی علیه السلام بیا چې خپل معجزې اظهار وکړلو، نو چې کله موسی علیه السلام د دغه معجزې اظهار وکړو نو هغې امسه چې کم د هغوی کتل چې دا یوه لخته ده، هغې لختې 1,44,000 چې نو هغه رسۍ او لختې امساګانې هغې ټولې وخوړلې. بیا چې ورته څنګه لاس کو نو د هغې نه اقې شان نری لخته چې نو همسا واپس بیا جوړه شوله. نو دوی ته پته ولګېده چې دا د الله رب العزت حق او سچ پیغمبر دی. خو فرعون او د هغه چې کم درباریان ولو دغې خلکو بیا هم د ضد د وجې نه چې نو ایمان یې را نه وړلو او د ایمان نه واپس شول. نو الله وی فما آمن لموسی الا ذریة، ایمان را نه وړلو په موسی علیه السلام باندې الا ذریة مگر لږ کسانو. اوس دلته الا ذریة من قومه دینه څوک مراد دی؟ نو یو خدا دی چې دلته ذریت لکه څنګه چې ذریت دا ورکوټې زور دا چې نو هغه ویلی کېږي نوجوان ورکوټې ته، دغه شانتې دا په معنی د لږ سره هم راځي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغې معنی کړې ده، هغه وایي چې دا ورکوټې یو لکوټې شانتې جماعت ولو دې کسانو چې نو ایمان پرې راوړلو. من قومه نو دې نو هغه چاته اشاره ده. نو یو قول پکې دا دی چې د دې قوم کې اشاره نو هغه موسی علیه السلام ته ده چې د موسی علیه السلام د قوم نه کم د بني اسرائیلو د آزادولو دپاره چې موسی علیه السلام تلو نو دې نه لږ کسانو ایمان راوړه. نور خو د دوی کم چې مشران ولو هغه خو میدان تیح کې او په هغې کې چې نو هغه تللی ول، خو د هغوی چې کم بیا وروسته ځوانان ول نو دغې کسانو ایمان راوړلو. دویم قول چې نو هغه پکې دا دی، علامه فرار رحمه الله چې نو هغه فرمایي چې دلته من قومه دې کې نو هغه ضمیر راجع دی فرعون ته، او هغه وایي چې دا د فرعون د قوم نه چې نو هغه لږ کسانو ماشومانو چې نو وړو ځوانانو چې نو هغه ایمان راوړلو. نو وایي دا څنګه ولو؟ نو وایي دا داسې ولو چې د هغوی سړی قبطیان ول، پلاران چې نو هغې قبطیان ولو او میندې چې نو هغې بني اسرائیلي وي. نو دغې قبطیانو لکه څنګه چې مخکې تیر شوي دوی به د بني اسرائیلو هلکان ذبح کول، هغه به یې حلالول، جنکۍ چې دی نو هغه به یې پرېښودې، د هغوی نه به یې مختلف چې نو هغه خدمتونه اخیستل. نو علامه فرار رحمه الله وایي چې په دې ځای کې نو د هغه سړي پلاران د دغې هلکانو هغه څوک ولو؟
نو پلاران قبطیان ولو او میندې چې نه نو هغه د بني اسرائیل وي او په دې باندې دا مخکینی جمله چې نو هغه دلالت کوي علی خوف من فرعون و ملئهم نو ملأ ویل کېږي هغه قبطیان او سرداران ته نو دی د هغه خپل دغه سرداران نو فرعون نه چې نو هغه یریدل اوس د فرعون نه چې نو هغه ولی یریدل او پس یریدل نو د هغې وجه الله رب العزت دواړه په دې آیت کې ذکر کوي ان یفتنهم فرعون نه په دې وجه چې نو هغه دوی په دې وجه یریدل آس نه چې دوی په عذاب کې مبتلا کی دی له تکلیف چې نو هغه ورکي او فرعون نه ولې یریدل نو الله وی و ان فرعون لعال فی الارض ځکه دا فرعون د په مصر د ځمکې باندې ډېر زورور و د ډېر لوی چې نو هغه سلطنت او بادشاهت ولو او د چې نو هغه و فرعون ذل اوتاد یو ځکه الله هغه صفت ذکر کړي و فرعون ذل اوتاد نو دی بدبخت به کله سزا ورکوله نو د د لپاره څلور میخونه ول یو میخ چې نو هغه شپږ انچې به ولو نو دغه کس چې کله سزا ورکوله د هغه به یې وردولو دیوال سره په یو لاس به وله یو میخ ټکوالو په بل لاس به ولا بل میخ ټکوالو په یو خپه به ولا بل میخ په بل خپه باندې بل میخو څلور واړه نو هغه څلور میخونه په دوو لاسونو دواړو خپو به جدا جدا چې نو هغه شپږ انچه میخ چې نو هغه به ټکوالو نو چې کله به هغه میخ ټکوالو نو د خو بیا ځان وباسلی نه شولو بیا به د هغې نه وروسته حکم وکړلو د وسپنې چې نو هغه برش او شوړه دا به پسې راواخېسته او په هغې به یې لږ لږ چې نو هغه به یې کرولو نو ځکه الله وایي دوی به علی خوفین په یره باندې ول ولې نو یره دا وایي ان فرعون لعال فی الارض د زورورو الله ولا په طور د امتحان څه وخته پورې دغه قوت او طاقت ورکړو او دویمه وجه الله پاک ذکر کړله و انه لمن المسرفین دا فرعون چې نو هغه د حد نه تېروتونکی او د حد نه به تېروتو ناجایز چې نو هغه کارونه به ډېر کول هغه حد نه تېروتل په هغې کې یو دا هم ولو چې دی دومره د حده وتلی و چې ځان ته یې بندم نه وي ځان ته یې خدای وي او د هغې اعلان یې بیا وکړلو انا ربکم الاعلی چې زه ستاسو کې د ټولو نه لوی خدای ستاسو لوی خدای چې نه هغه زه یم بل څوک نه دی وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين نو حضرت موسی علیه السلام چې کله د دې دغه تکلیف ته وکتل څنګه چې په سورت اعراف کې تیر شوي ولو کله چې دغه کسانو ایمان راوړلو ساحران او دغه خلکو نو بیا فرعون چې نو هغه په غزې باندې او یا کسان چې نو د هغوی نه شهیدان کړلو او نورو له دمکې ورکړله که چا ایمان راوړو د هغوی سره به هم دغه شانتې چل کوم لکه څنګه مې چې دوی په سولی کول دوی چې نو هغه مې پانسي کړل داسې به تاسو هم کوم صورت عراف کې نو هغه تیر شوي ولو نو دې خلکو موسی علیه السلام ته وویلو چې دو بس موږ په مصیبت او تکلیف پر حل نه کوي موسی علیه السلام ورته وی صحیح ده دې به تکلیف ترکې خو د دې تکلیف ارزي دی که چېرته ستاسو په الله باندې ایمان وي الله باندې مو ایمان راوړی او د هغې باندې کامل یې توکلو نو تاسو په الله باندې توکل چې دی نو هغه وکئ الله باندې کامل توکل وکړئ ان کنتم مسلمین که چېرې تاسو مسلمانان یې فقالوا علی الله توکلنا نو دوی وی زمونږ په الله باندې توکل نه الله باندې زمونږ چې نو هغه بروسه ده لا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ای زمونږ ربه تو مگر زه موږ لره خلک چې ورته اردو کې ویلی کېږي چې هغه تخت مشق یا مشق تخت موږ چې نو هغه د دوی دپاره ازمیخ مه جوړوه موږ چې نو هغه د دوی د ظلم دپاره چې نو هغه ازمیخ مه جوړوه چې دوی به په موږ باندې یو ظلم چې نو هغه به کوي او بعضې حضرات چې نو هغې دویمه تفسیر چې نو هغه دویمه معنی کړله ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ای ربه موږ کمزورې جوړ نه کړي نو دا مو داسې کې چې د دوی دپاره چې نو هغه مونږه مشق تخت شو چې دوی په مونږ باندې چې نو یو ستم چې نو هغه کوي او نه مونږه بالکل دوی ته کمزورې کوي هسې نه چې دوی ووایي چې دوی په ناحقه باندې دي که دوی په حقه وی د دوی رب به د دوی مدد کړو لکه اوس چې نو هغه هم وکتلی شي الله دې دوی په خپل ګریب او خپل غضب سره چې نو هغه ونیسي چې ټول یهودو
هغه چې نو هغه راغونډه شوي دي د هغوی سره چې څومره چې نو هغه سره عیسایان دي هغو سره یو ځای شوي دي تر دې چې هغه بت مت والا هم د هغوی چې نو علل اعلان چې نو هغه مدد کړی دی یو خاص فلسطین چې نو هغه مسلمانان دي د ټولو ته د هغوی چې نو هغه راجمع شوي دي د هغوی په مختلف عذابونو کې چې نو هغه مبتلا کړي دي او په شمار باندې چې نو هغه دوره ملکونه دي 54 دي که کم و بیشو دومره ملکونه دي خو یو پکې هم چې نو هغه داسې غیرتي لیډر او داسې سړی نشته چې هغه ووایي چې دا ولې دا ظلم کېږي دې سره چې نو هغه ولې دا انصاف چې نو هغه نه کېږي او د هغوی د شیزون نه بایکاټ یا ده نو د هغوی چې نو هغه بیا ځکه دغه خبره ده د امریکې دغه بدبخته چې نو هغه بیا دغه خبره وکړه چې د مسلمانان دا خو په مثل د سپو باندې دي ای به خیر دی که دوی لږ بایکاټ وکړي بله ورځ به دوی زموږ شیزون ته بیا چې نو هغه ضرورتمند شي مسلمان له غیرت په کار دی چې دی لکوټې غیرت چې دی نو هغو کې چې دغه پیسې دا شیزونه وړلی کېږي دا د هغې مسلمان چې دی نو هغه خلاف استعمالیږي ما د اعلی شی ونه خوړلو که نه ولې زمونږ د دنیا شیزونه خپل استعمالو په دغې کې څه چل دی ځان له مونږ خلکو کار کتلی کوالټي ده او پلانکې دی او ډینګې دی یا د هغې نه وروسته د نور د تیزابیت چې نو بوتل یا دا څومره دا شیزونه دي څه فایده ده د دې هېڅ هم نشته کم از کم چې نو هغه دومره خو وشي چې د هغوی ته سړی خو دا اظهار وکړي که نه نو دومره چې نو هغه کمزوري اوس د هغوی ټول یو ځای شي هغوی هېڅوک هم نشته زموږ نه تپوس وکړي او واقعي چې دی نو هغه څوک نشته څوک دي سوا د یو د الله نه د الله د ذات نه الهي نه علاوه چې دی نو هغه څوک دي نو ځکه دوی هم دا دعا وي او دې وخت کې دا دعا ویل پکار هم دي ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ای الله مونږ داسې کمزوري نه کې ظالم قوم ته چې د هغوی بیا دا وایي چې دوی رب هم د دوی چې نو هغه مدد نه کوي ونجنا برحمتك من القوم الكافرين او موږ له نجات راکړي د قوم کافر نه الله دې نو هغه د قشانت وکړي او الله رب العزت چې دغه مسلمانان لیډرانو کې غیرت پیدا کړي او که دغه نه نو الله رب العزت چې دغه بدبخته په خپله چې نو هغه ذلیله په خپل ګرفت سره ونیسي او د فلسطین او د مسجد اقصی او د هغې حامي او ناصر شي الله دې موږ ته چې نو هغه صحیح پوهه نصیب کړي فما آمن لموسی پس ایمان را نوړلو په موسی علیه السلام باندې الا ذریة مگر یوې ډلې لږ خلکو من قومه د هغه د قوم نه علی خوف من فرعون سره د یرې د فرعون نه و ملئهم او د هغه د سردارانو نه ای یفتنهم دا چې عذاب ورکړي دوی ته فتنه کې واچوي دوی و ان فرعون او بېشکه فرعون لعال زورور و فی الارض په ځمکه کې و انه لمن المسرفین او بېشک دا فرعون بہت نے نو آغا دا حد نا تیروتن کے اسراف کن کے وقال موسیٰ اویل موسیٰ علیہ السلام یا قوم اے زما قوم ان کنتم آمنتم کچری تاسو ایمان راوڑے باللہ پا اللہ بانی فعلیہ نو پاغا بانی توکلو توکل وکی ان کنتم مسلمین کچری ای تاسو مسلمانان تابدار فقالوا على الله توکلنا پس دی ویلو پا اللہ بانی توکل کردے منگا ربنا اے رب زمونگا لا تجعلنا مجوڑوی منگ لرا فتنة نظمی خون للقوم ظالمین دا پار دا قوم ظالمانو ونجنا اخلاص راکی منگتا برحمتک پاقبل رحمت سر من القوم الكافرین دا قوم کافرنا